د روجې دپاره هغه سم مستحبات هم دي. په هغې کې اول نمبر پېشمنۍ کول، دا د روجې دپاره مستحب دي. او وروسته به د احادیثو کې هغه هم را روان دي چې زمونږ او د یهودیانو او د عیسایانو په روژه کې فرق دا دی چې مسلمان هغه په روژه کې پېشمنۍ کوي او هغوی په روژه کې چې هغه پېشمنۍ نه کوي. دا زمونږ او د هغوی په منځ کې هغه فرق دی. نو پېشمنۍ کول دا مستحب دی، غوره خبره ده، د ثواب څیز دی. پېشمنۍ کول پکار دي. نمبر دو، پېشمنۍ ناوخته کول، مطلب بانګونو ته نږدې کول. داسې نه چې مثال کے طور پر بانګونه شلکم 5 بجې باندې وي، پېشمنۍ خلک په 3 بجې باندې وکړي. دا غوره خبره نه ده. غوره خبره دا ده چې شلکم په 5 باندې بانګ وایي، نو 4 نه پس پېشمنۍ شروع شي او شلکم چې دی نه ختم شي، 4 نیولرې ختم شي، 5 شکم لرې ختم شي. نو غوره خبره ده چې د بانګونو ته نږدې نږدې، خو داسې نه چې بیا بس بانګونه وایي او خلک وایي چې بس دا خو د ویلي دي چې ناوخته چې بانګونه وایي او بس خوري. نو د بانګونو نه مخکې خو د بانګونو ته نږدې نږدې پېشمنۍ کول دا غوره وخت دی د پېشمنۍ لپاره. نمبر 3، په روژه ماته کې تعدي کول. نو دا به راشي حدیثو کې دا تفصیل هم راځي، خو دلته کې صرف تاسو ته اجمالا ذکر کوم. په روژه ماته کې تعدي کول، نبی علیه السلام فرمایي زما امت په تر هغې پورې په خیر باندې وي تر څو چې دوی په روژه ماته کې تعدي کوي. نو د دې تعدي څه مطلب دی؟ د دې تعدي دا مطلب نه دی چې د بانګ نه مخکې سړی روژه ماته کوي. د دې مطلب دا دی چې څنګه بانګ وویلی شي روژه ماته کوي. دا مطلب هم نه دی چې بیا ډوډۍ ډایرکټ وخوري او مونځ پسې قضا کړي. دا مطلب نه دی. مطلب دا دی روژه ماتول. اوس که بیا ډېر ډوډۍ ماسوتن وخوري او که د نیمې شپې وخوري، ډوډۍ خوراک مقصد نه دی دلته. دلته د روژې ماتول صرف مقصد دی. دلته هم د یهودو او عیسایانو سره خلاف دی، هغو به خپله روژه ناوخته ماتوله. نو دلته څه دی چې بانګ څنګه وویلی شي روژه ماته کړي، بیا که دی ډوډۍ هر ټایم خوري. نو دا روژه ماتول د بانګ سره دقه پکار دي. نمبر 6، د غیبت، دروغ، کنځلو نه ځان ساتل. څومره ګناهونه دي، د ټولو نه ځان ساتل دا مستحب غوره خبره ده، بلکې لازمي دي. نورو حالاتو کې خو هم لازمي دي چې ځان ساتي، خو په روژه کې ډېره غوره خبره ده چې ډېر دې ځان ساتي. ځکه تاسو ته پرون شي وو چې کله د یو کار ثواب زیات وي نو د هغې بیا ګناه هم زیات وي. نو اوس دا میاشت په دې کې ثوابونه زیات دي. یو عمل چې دی هغه نفل په فرض دی، فرض په اویاو باندې دی، خو که په دې کې څوک ګناه کوي نو ګناه به هم زیات وي. نو څومره چې د ځان اسې ساتو د قشن د روژې کې ځان ښه زیات وساتئ، مطلب دغه دی. نمبر 7، په خرما باندې روژه ماتول. که خرما نه وي نو بیا په اوبو باندې روژه ماتول دا مستحب او غوره طریقه ده. د دې نه علاوه څوک په بل څه روژه ماته کړي نو څه ګناهګار نه دی. غوره خبره ده چې په خرما باندې روژه ماته کړي یا په اوبو باندې روژه ماته کړي.